نازو تا نه دی اورېدلې یو ځل چې وخوري څوک ګزار د مینې ګرځي بیا ټول عمر بیمار د مینې. ای هی مینې کې ټول تاوان تاوان دی یار مینادان دې ځان په خپله ډوبوي نه. ډوب شوی خو زه د هغې ورځ نه یم د کمې ورځ نه چې مې ته لیدلې. او نازو ستا په سر خو مې څوک دار ته مخېجي که نه نو پروا مې نشته. نواب خانه بچې کښېنه ته. د مینې د اندرپایې په دستکي باندې قدم مږده بچې سر د لاندې به را پرېوځې. د محلونو خوبونه مه وینه موږ خو غریبانان خلک یو. بابا په مینه کې د امیر او د غریب اړه سوال نه پیدا کېږي. او نازو زما مینه ده او زما ژوند دی. غلی شه بدتمیزه. د مینې په نشه کې در باندې دومره سترګې پټې شوې چې د مشر او کشر تمیز در نه هېر شو. د پلار او زوی رشته در نه هېره شوه. هسې نه چې سبا د زه سر ته ناست یم او ویش درته کوم. دلارم خان ډېر ظالم سړی دی. او بیا نازو ته زما نه ښه نه پېژنې. بابا په جهان د ننګیالو دي دا دوه کاره یا به اخرم ککرې یا به کامران شم. ای نوابه بچې د دې خبرې نه په کلاره شه. او چا چې د مشرانو نه دي منلي که نه نو په دې دنیا خوار و زار وي سر تندې نه لګي. خدای پاکه دا زوی خو مې ډېر ناپوهه دی کمکل دی خو ماله پکار دی چې زه دلارم خان له ورشم او زه خپل زوی رشته ترې غواړم منت زاري ورته وکړم کیدای شي چې زما خبره ومني. هلو نازو څنګه یې ښه خو یې که نه؟ ښه چېرته یم زه خو په دې کور کې په اور کې ولاړه یم. دا څه وې نازو؟ خدای ته وګوره ما د دې دوزخ وباسه. ګوره زه به زهر وخورم. نه نه چې دا غلطي ونه کړې ستا نه بغیر زه ژوند نه شم تېرولی. بس تو انتظار کوه زه درلم. داسې کې خپل زوی د خپله لاسه وجنې ستا څه خیال دی چې ته به دلارم خان ته دا خبره ښکاره کړې هغه به ستا زوی ژوندی پرېږدي؟ ستا زوی ژوندی پرېږدي؟ نه نه چې دا غلطي چېرې ونه کړې ګنې د خپل ځان نه به خپلې مټې په خپله پرې کړې په خپله پرې کړې. خانان کو ډېره غلطي مو کړي خو بیا هم ورته څوک ګوته نه نیسي او غریب خو د خانانو د سترګو ازغې دی ازغې دی. نواب خانه ما تا سره ملا وتړله د بدنامۍ نوم راپورې شو. هسې نه چېرته نیمه لاره کې مې پرېږدي. نازو یارېږه ما تا ما سره دومره لوی قدم اوچت کړو نو زه هم پښتون یم تا به څنګه په نیمه لار کې پرېږدم. خانه بچې تا دې څه وکړل؟ بابا ته پېښې نه تېښته نه کېږي. نازو بچې اوس هم وخت شته خپل کور ته لاړه شه. بچې د خدای په خدای کې زما دا یو ټکی دی زه ستا منت کوم
چې د دې زوینه مې مخ خلاصوه زه ستا په خپو د زوی سره ډېر غم دی زه ته چالو یم چې زه مرم نو ستا زوی به راسره په سر کې مري بچې تاسو عمر ډېر کم دی تاسو نه پوهېږي زه ستا محنت کوم بچې زه ستا زارې کوم کستارونه خبر شو که نه نو مونږ به چلماري کې مونږ به چلماري کې دا څنګه بابا دې ما سره دومره غټ قدم اوچت کړی دی ما سره یې پښتو کړې ده ما یې د مینې لاس را کړی دی او دا نس اوس یو مرګی پیلوي او که ته دومره یارېږي نو موږ به له دې ځایه نه لاړ شو اے نوابه بچې اے نوابه بچې زه خو یېرېږم چېرته دا د مینې جذباتو د ژوند نه خلاص نه کړي او دا بوډا پلارو بې اثرې پاتې شي یا خدایه پاکه ته مړ شي بلبلانو کړل ګلونه په خزان خس معشوقو د غم په لاس کړل عاشقان خس हेलो दिलाराम खान څنګه څوک یې ته زکار سو کې ما پرېدا خیر ته ویل څه غواړې زما یوه خبره په غور واوره چې ستا خور د شاکر زوی سره وتښتېده دا څه بکواس کې نواب خانه ډېره وږې شوې یم خپې مې هم ستړې شوې نور همت راکې نشته ټیک شوه دلته کښېنه زه د روټۍ بندوبست کوم نواب خانه ایسارېږم زړه مې درزېږي زر راځه هغه تا نه دي اورېدلی په یارانه کې زړه سندان کا پکې پېښېږي د پلکونو ګزارونه
نازو دې چرته پټه کړې؟ ما ته پته نشته چې نازو چرته ده. زه له نازو نه یم خبر. لالا لالا مامړه کوي ول چې تاسو په پاکه منه باندې د بدنامۍ تور داغ یم. زما د لاس تاسو بدنام شوي. خدای داسې بد عمل له قرآن خلکو بیخ وباسي چې د پردو تور سرو سپینې لوپټې ګنده نالۍ ته غورځوي. خان دا دروغ وي، دا دروغجنه ده. چپ ستا غونته کې پلیت بوټې په دې ځمکه پرېښودل نه دي پکار. د مونډه ویشتل پکار دي، د مونډه. ما خو تا ته ویلو کنه بچې، ما خو تا ته ویلو دا ته چې په کومه لار روانه که نه نو د دې اخري انجام همدا و. خو تا زما نه منل، تا نه منل زما، نه منل. دیگرما نن ستا د جن اخیره وستا اخیره. دیگرما باروزا دیگرما باروزا دیگرما باروزا فار دیگرما باروزا فار. ای بچې چیغې مه وه، ستا د عمر خو د تماچې اوچتولو نه دی. آخر دلارم خان تا سره کم داسې ظلم کړی دی چې تی په تماچې اوچتولو باندې مجبوره کړې. بابا دې ظالم زما زړه سدرې زړه او زما د ګل په شان تېرو. خفه نشي دوسته؟ هیڅ خبره نه دوسته، دا خو پکې راځي. ته په دې کلي کې اوسې؟ او جي دغلته مو مخکې کور دی او د دلارم خان نوکر یم. دا څه سوچونو کې لاړې؟ نه اشنا نه، داسې خبره نشته. ګوره اشنا، زه څه خان خو یم نه، یو معمولي غونده کې سړی یم، خو بیا هم که څه خدمت یې نو زه تابعدار یم. اشنا د نر ماشوم جړه په زنګو کې معلومیږي او ما ته پته ولګېده چې ته نر ځوان یې نر. نو راځه چې ته ورسو. ډېره مهرباني، زما ځای نږدې دی او هسې موږ خانانو له سبزي وړم. د الله په امان. خدای په امان.
बीबी जी दा सब्जी में रोड़ेगा تاسو سویل سر زما په دې لمبر باندې لګي زه لوډو کا ٹھیک ہے جی مکان لتا سلام बाबा इजी लोडो का बाबा नहीं खाती वो माफी غواړم د سوار له سوکارولې کا د نمبر ایزی لوډو کا ہے د پاکستان یا خدای احمد شي نن سبا د کالم جلوړ غړ کړی دي توبه خدای توبه بابا نری شه ایزی لوډو کا کنه ورو مې رسول ورکو جوړ په دغه وخت خان دا والا نو دا زوبر हेलो बीबी जी इजी लोडो शो لوډو شو ته اوس دې ټیم کې چیرته یې؟ زه خو همدلته حجره کې یم ولې څه شته څه نه نه هېڅ هم نشته بس هسې تپوس مې کوم ښه ده بیبي جي د الله په امان مولانا دیارم خان دي زمون خانان دي وحید دې خبر نه خبر شونو رکیا تی فکر زم وړم خو څوکم هغه نازو میډم نه ده لالا د نازو میډم څه پته لګي حسنه چې هغه تاسو سره دوکه کوي هغه داسې نشي کولی ولې چې هغې په سترګو کې ما د خپل ځان دپاره مینه ولیده مینه لالا مینه خو کې خو لږ خیال کوه حسنه چې د زړه سره خپل ځان وبیلي ورکه زلک پېښور ته ځم ضروري کار دی لالا پېښور ته خو ځې خو ما له ځان سره د پېښور نه بنګړي خامخا راوړه ولې را بوړم دلا خو ته د کور خیال ساته اگر ولې کور کې نشته زمانه ډېره خرابه ده ولالا ته فکر مه کوه اخر خور د چا یم پښتنه پېغله یم په پوزه مچ نه پرېږدم او بیا خو زه د دې کور باډیګارډ یم باډیګارډ او کنه همدقسې چې ګره په پوزه مچ پرې لري لاړم دنه हेलो वली जी خیر خوده هسې ما وی زه په کور کې یوازې یم کو ته راغلې نو خو بیبي جي انکار مه کوه زه ګورم که ته چېرته زما سره مینه کې نو ته به خامخا راځې لالا
دا خو لا شروعات دي مخکې ګوره چې څه به کېږي پرو کې چې سم کیږي نو ډېر ښه به کیږي خو د میډم مینه به مې د دې زړه نه ډېر په ګرانه وځي خو لالا د مینې دا مسلې ډېرې ګرانې دي لږ خیال کوه پرو کې اوس خو سیم په سین ورګډ شوی یا به پکې ډوب شم او یا به دې بلې غاړې ته وځم لاړم درنه ستا د مینې اور کې سوځېدل غواړمه ستا د مینې اور کې سوځېدل غواړمه سم 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 صدې کېدل غواړمه صدې کېدل غواړمه ضرور یې الله دې مل شه جی تاسو ټلیفون کړو خیر خو او خیر دی تا سره مې یو ضروري خبره کوله جی څه خبره ده خبره دا ده بابره چې ما په تا باندې زړه بېللی دی او ته زما خوښ شوی خو بیبي جي زه خو خو تا هر څه یې خو اوس زما د زړه سره او زه تا سره ډېره مینه کوم نن ما سره یو واده وکړه چې ته ما یوازې نه پرېږدې उतरेगा ولې اشنا ته خو نن ډېر غوسې خیر خو دی سلام بخیر بخیر تارانه تپوسم کې چې خیر خدای زه پوه نه شوم ویاله به خبر شي چې دارو چپې لور شي خبر به دې کم خو چول تر باندې دا جامې ماتې کم جامې د چا ماتېږي دا خو به په میدان پته لګي خو په دې مه پوهېږه چې ستا ما سره دشمني څه ده کمې جینۍ سره چې ته د مینې سندرې وې هغه جینۍ زما د ژوند مقصد دی زما او زه درته وایم چې د هغه جینۍ نه واوړه خپل ژوند خو پرېښودی شم پکه جینۍ نه شم پرېښودی ښه به دا وي چې دکه جینۍ د خپلو مازغو نه ډیلیټ کړي زما په میموري کارت کې وایرس دی وایرس په دې کې چې یو خبره یو ځل فیډ شي که نه بیا نه ډیلیټ کېږي داسې راته ښکاري چې ستا میموري کارت به فارمیټ کول غواړي او دلته او زه ته دلته څه کوې زه خاصې بار راووتم دا زړه مې ازاده و ته خو زړه ازادې نن زما زړه مات شو زه
پوه نه شوم هغه څنګه ما تا سره یو خبره وای وای بابره زه بیا به شي زه چې ځو لالا خیر خو دی نن خو ډېر خوشحاله خوشحاله ځکه چې نن واپس بیا نازو رنګ کړی دی ول ته روان یم لالا زی خو ځان سیټ را سیټ کا کپړې بدلې کا ځکه چې اخر د خانانو کور ته ځي او کې دا دې ټیکو وي زه کپړې بدلوم نو بیا ورکره ورځم په یارانه کې زړه سندان ککنا اے پکې پیقېږي د پلکونو ګزارونه دلارام خان ته چې هر چرته خو که د خپل کور عزت دې پکاري نو فوراً کور ته ځان رسوه زموږ نوکر دی زموږ کور ته راننوتو او زما عزت ته لاس ورکړ خانجي دا دروغ وایي دې خو ما ته خپله ټلیفون کړی و غلی شه غلی شه درته وایم غلی شه درته وایم غریب یم خو پښتون یم ما درته وویل که نه چې ستا خور ما ترې کړی و خو دې نه منې بابا چې داسې خلکو سره کوم عمل پکار دی
ए बच्ची वाकई چې تا سره ډیر زیات ظلم شوی دی د دنیا دا درانه غمونه به ته یوازې څنګه تېرې د دې ناکردو د لاسه خو زما په زړه باندې پولې ولاړې دي بچې او که ما درته د خپل زړه غمونه ووایي که نه نو دا خپل غمونه به دي ټول هېر شي ولې بابا تخم او بچې دلارم خان یوازې ستا دشمن نه دی ما له هم ملا ماته کړې ده زما زوی وجلی دی او د دې ټول فساد جرړه دلارم خان نه دی د هغه خور ده بچې خفه کېږه مه زمونږ هم خدای شته که نه یا الله ته د دې فرعونانو دپاره یو موسی پیدا کړې چې د هغه انجام موږ په خپلو سترګو وینو او ځکه چې د دې ظالمانو د محلونو په بنیاد کې د مسلمانو وینې پرتې دي او یو ورځ به خدای د دوی دا محلونه تړي کړي د تکبر په خښتو ولاړ دا شیش محلونه به یو ورځ د غریبانانو د زړه نه وتې اسویلي چورې کې بچې چورې کې داسې کار وکړه چې پې ختم شوي دي پېونه پسې ورشه وایي پې زه راوړه ناوخته دی شابه او دا ټینګ پې راله راکړه بلو دې په پېو کې دومره اوبه وي چې چای پکې نه جوړوي سړیه
हाँ बच्चे अच्छे वाला बच्चे क्या नसीब से भेजे बाबा बच्चे नसीब देर खत भेजे राजा मासरा क्या बच्चे माखूता राजे दे खबर न दे राजा کینه بچی بابا زه نصیب نه ناصر یم نصیب زما ورور زه دې کلي ته صرف د دې معلوماتو لپاره راغلی یم چې زما ضرور داسې څه مجبوري وه چې هغه په خودکشۍ کولو باندې مجبوره شو نه بچی نه ستا ورور خودکشي نه ده کړې هغه خو دلارام خان او د هغه وروڼو وجلې دی داسې وی بابا دلارام خان دغه قاتل څنګه کیدی شي نصر وروره زما په خبره باندې خفه کېږه ما د جسم یم ستا د پیدې لپاره یم ټوله ورځ په لوبرو پسې ګرځئ زه دا ته چې خپل تعلیم باندې توجه ورکړه چې سبا ستا یو څه جوړ شي او زما یو څه جوړ شي ما ته وګوره که نه ټوله ورځ د خانانو غلامي کوم دلارام خان غلامي نه څه بل څه کوه که نه 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 وروره داسې خبره نه ده دلارام خان بالکل ما ته خپل رور په شانتې ګوري خو بیا هم خانان خانان وي او غریبانان غریبانان وي خو بابا نصیب ما ته وی چې دلارام خان ما د خپل لور نه کم نه ګڼي بیا د هغه د دلارام خان سره څه دښمني وه بچې نصیب ما ډېر ښه پېژندو د هغه دښمني د دلارام سره نه وه د خپل ښه سړیتوب سره وه د انسانیت سره وه اوس به دې په ټوله خبره پوه کړم زیبا جی خان جی لوږه کور ته ویځه که نه یا ولا نه نن سبا داسې وخت دی څوک په خپل تربور امیدوار نه کوي او بیا نصیب خو پردی سړی دی ماشوم نه زلمی دی زلمی دا تا ته ښه پته ده زموږ کور هم پېغله ده او بیا ته په ده باندې کور کارونه کې نصیبه نن نه بس به دننه کور ته نه ځې ځکه ته ماشوم نه یې زلمی او بیا موږ پښتانه یو چپ چې بل ټکی د خولې نه ونه باسي که د خدای راستي چې دا ژبې دره پرېږدم نصیب موږ سره لکه د ماشومانو لوی شوي او بیا ستاسو نه زیات اعتبار زه په ده کوم ځکه چې دا یو مخلص او ایماندار انسان دی زه نصیبه ته خو دا لوښي یوسه او دا بک خو د دوی عادت دی جی بیبي جی نصیبه ما درته شل پیرې ویلي دي چې ما ته بیبي جي نه ما ته نازو وایه ځکه چې ستا د خولې نه نازو نوم ډېره مزه کوي ډېره ښه نازو وي څو تا بیا نازو بیبي وې جی بیا به نه وي وای قربان له تا سلام زړه مې وایي چې تا د خپل د ژوند ملګری جوړ کړم خو یو ټی چې ما ته د مینې اظهار نشي کولی جی جینه ټیپر وسه د ګلا نه په تین کې نه په تیره کې بیبي ما ټول عمر د دلارام خان نمک خوړلی دی منم چې زه غریب یم خو خودغرضه او نمک حرامه نه یم ته چې څه وې دا خو زه سوچ هم نشم کولی
او بیا خو ما تا ته ټول عمر د خور په نظر باندې کتلي دي وکه مکله د واده نه مخکې ټول مسلمانان وروڼه خویندې وي خدای راته ووایه چې سر راسې چېرته وي بي زما په سر باندې ډېر کارونه دي سبزي راوړل دي بیا پخول دي بیا لوښي وینځل دي خو دا راته وایي زما لپاره څه حکم دی ما یې مال یو ګیلاس شربت راکړه حاجي مو دا خو ما ته په خپل لاس تیار کړی السلام علیکم بابا وعلیکم سلام نصیبه بچی څنګه یې خیر شکر دی بیا چېرته تللی وې چېرته ولاړ شو بابا خو د خانانو کارونه دي کنه یو خو کنه بل خوا او دا خو زه نو نور به څه کوو دا کارونه به کوو بچی نو نصیبه نصیبه دا خبر چې بیا څه تندر را پرېوتې دی بابا یو خو د دې بي نه والله چې په کور کې ولاړ یو هاي هاي نصیبه بچی په داسې بلا اورېدلې چې ښځې نو سوځې به الله دې مړ شه نصیبه په غوږونو کوڼې په چغو چغو کې درته زاره شنه شوه ما لپاره څه حکم دی زر کوه اسپتال ته مې رسوه ګینې مرمه دلته ګاډي څه بندوبست ودرېږه ګاډي بندوبست وکړي وړومبې خو مې د ګېټه بار که که نه یریږه مو راځه نصیبه لالا ته صفا صفا ووایه چې ما ته یو بل سره مینه کوو
مینه خان دا دروغ وای ما ستا نه مخ خوړلې ولې که تروره د دې وفادار نوکر کارنامې هغه خو به په ډېره ملا تړله او نن یې د لره عزت شمله د خاورو سره خاورې کړله. افسوس وروره که تا زموږ خبره منلې وې نو نن به داسې ټیټې سترګې نه ولاړ. لالا دا دواړه به نن په داسې مرګ باندې وجنو چې د دې ټول کلي خلک به یاد ساتي یاد. خان ما ټول عمر ستاسو نه مخ خوړلی زه دونه نمک حرامه نه یم چې داسې کچه کار به وکړم. د دوی په مرګ باندې دلارم خان ستا پیغور نه ختمي. که ستا خوښې دلارم خان ستا د خور نه به زه د خپل کور عزت جوړوم. ته بیا هم هو خان بېشکه چې زه به ستاسو په نظر کې یو معمولي انسان یم. تاسو یقین وکړئ خان چې ستاسو عزت زه خپل عزت ګڼم. او خان تاسو ورځئ.
بچی زه دلارم خان نوکرم او ستا رور نصیب ما ته به د زړه حال وی ما ډېر پوه کړو خو نادانو نه پوهېدو او بیا د هر سبا د نصیب په نصیب پراته و دلارم خان یوازې ستا د رور قاتل نه دی زما د زوی قاتل هم دی د دې ماشوم د رور قاتل هم دی هغه د ډېرو بېګناه خلکو وینې څښلې دي ادم خور دی سړي خور دی آرام خور دی او د هغه خور د هغه د خور لکه د پیشو وسهاګانې دي بلا شیشکه ده هغه خانان دي ظالمان دي زورور دي زورور صرف یو د الله ذات دی دلارم خان بسی او زورورتیا دیسی د غرور د معنی بولا د مرګ پاتې کم د مرګ چې ستا په وینو خپل لاسونه سره کړي دي زه به هغه لاسونه د ته نه جدا کړم لکه د ښځو په شان رینګه رینګه چالو کړي بېغیرتو دې تنو ته مه ګورئ لکه د ښځو په شان ژاړئ بسئ او د خپل رور قاتل هم پیدا کوي ماله د ده قاتل پکار دی د ده قاتل بس زه خان دلارم خان خبرې کوم ها دلارم خان څه په خوند دې پوه شوې چپه قسم مې دې په خدای چې زه به ستا اصل او نسل ختم کړم خو خدای دې یو ځل په ګوته راکړه ما خو وی چې ستا به ډېره ګټه وسلې ستا خو شاته 49 کټو بوساړم نه ټینګي ستا خو د اوس نه جبه ترتڼی شوه جبه زما نه ستا ترتڼی شوه ستا دا سیرونه مې دي چې لوړ به دې تیر کړي لوړه اوې هغه د بد خنزیر زامن دي د بده
اخو ما تم پته ده چې د بد خنزیر زامن دي وې بد خنزیره سبا به دنه دا بل لاسم کټ کوم او مستا په حجره کې که بچ کولی شي نو بچې کا د زمانې قاتل کو پس مکوي په پاسمان خو ماله د قاتل په کار دی د قاتل ولې چې د هغه په وینه خپله دنده ماتو دنده بابا مبارک شه بابا مبارک شه بابا مبارک شه تیموره بچې نن خو ته داسې خوشحاله لکه چې د دلارام خان په کور باندې د شین اسمان تندر راغورځېدلي بابا بس هم دغسې وګڼه د دلارام خان په کور باندې تندر راپرېوتي او د هغه د ورور نن جنازه ده اچھا رښتیا ویلي دي بچې د مرګ اواز به راشي ناګهانه او یو ورځ به ستا جنازه شي روانه څوک چې پردي کورونه روانوي که نه نو د هغوی کور چېرته بچ پاتې کېږي دا خو د الله تعالی فیصله ده دلارام خانه ډېر کورونه کې ماتم جوړ کړی دی ډېرې پردۍ میندې جوړولې دي اوس د ځان خیال غواړه دا بل نور بدله د بازار په منځ کې ګڼې اخومه یارګه رستمه چېرته تللی زلمي چېرته تللی زلمي یارانو په غوسه کې سهار وختي نه کوره وتې اباسه ګاله راپاسه اوې تو سره کې کېنه ښه یاران سبا سره لاړ شه ته یې واچ وایي زه یادېږم زه تا ته انتظار کوم کېنه دلته کوڅه خوشې ده زه پسې ورځم کېنه نصیبه ته نصیب نه د نصیب انتقام چا چې ټول عمر ستاسو خدمت کړی و ټول عمر ستاسو غلامي کړې وه او ظالمانو تاسو هغه د مرګ په خوب باندې وده کړ اخر ولې
حسین ډېر ساده راته ښکاره شو دلارام خان ما خو وی ته ډېر زیات هوښیار سړی تا ته خو ما ویلي وو که نه چې ستا ورور به زه هم ستا په حجره کې وژنمه اوس یې سر ته کښېنه او اللهو اللهو ورته کوه شهنشاه ته بچه دا چا بابا بچه دا چا بابا بچه دا شهنشاه د انعام لایق دوستا دا هغه بوډا مرګ او دا ماشوم مرګ زمانه طرف انعام وګڼه اوس کېږه ما د دلارام خان د رونو په مرګ باندې خو تا صرف زما د انتقام اور مړ کړو ډېره مهرباني دوستا وایه تم په ځان باندې د مرګ کلمه چوف کا ولې چې ډېر زر به ستا په سر هم د مرګ فرشتې ولاړي بابا زما د ستا په بې ګناه وینه قسمي چې زه به ستا د وینې د یو څاڅکي بدل اخلمه قسم مې دې په هغه ذاتي چې تر څو مې ستاسو بدل نه اخیستی قسم دی چې په قراره کښېنمه نصیبت ته نن به دې په داسې مرګ وژنم په داسې بدن یوه حصه د دلارام خان د قهره او د عذاب نه ویریږي د عذاب نه دلارام خان زما په مرګ باندې ستا انتقام نه سر کېږي او که د روڼو بدل دې غواړې نو لاړ شه او د شهنشاه نه یې تپوس وکړه ځکه چې ما سم کړي دي نو د شهنشاه په وینا باندې مې کړي دي
شا خو ته په خپلو لاسو وجلې وې چې بیا ته جمدی څنګه دا خو موږ ستاسو د خور د حاصلولو دپاره یو پلان جوړ کړی و چې په هغې کې ستا خور موږ سره هم شامله وه زلمیا دی خو دومره ووخه دومره چې د پاسېدو راوځي او زه ځم چې د هغه د لستوڼي مار نه خپل تپوس وکړم چې دلارم خان څه شی دی څه شی خو ستا څه خیال و چې ته به موږ نه په ګوتو نه راځې خو نن به دې په داسې مرګ وژنم چې د کلي ماشومان دې تماشې له راځي او بیا ته د یو زمري په پنجه کې ګیرې په پنجه کې وا زمري خان ځان ته زمری وې او کار د ګیدړانو کې ته زما د لاس له کولو کا بیا به پته ولګي چې زمری څوک دی او ګیدړ څوک دی زه ځل بیا دا ارمان باندې پوره کړم چې د مرګ نه مخکې دې په زړه څه ارمان پاتې نه شي ما خپله واده پوره کړه تا له یو ځل بیا راغلم خو اوس ته ما سره واده وکړه چې ما به یوازې نه پرېږدي ستا څه خیال چې زه تا سره مینه کوم نه هېڅ چارې نه ما خو ستا د وروڼو نه د خپل پلار د بېعزتۍ بدل اخیستو ولې چې ما نه د خپل پلار بېعزتي تر اوسه پورې هېره نه ده حرام خانه خوله مې نه جوړېږي او بیا په وړه خوله غټې خبرې خوند نه کوي لور خور د ورکړ شی دی چې په حیا عزت واده شي د سړی د شکر وباسي ای مشره مونږ پوه نه شو د مطلب خبره کوه مطلب مې دا دی چې زه ستاسو د خور رشته د خپل زوی شهنشاه دپاره غواړم سلامه دومره په هوا کې مار وځه لښکته رشتې غوښتو نه مخکې به دې خپل حیثیت ته کتلي بیا به زما په درشل قدم کېښودو قدم ای بوډا زمونږ خور د بخملو په بستره کې سملي او د سرو زرو په قاشوغه خوراک کوي خوراک ای مشره او ستا غون خاندان لکه د چنګړیانو په پوزکو پراته دي په پوزکو خان تاسو نه خو ما ستاسو د خور رشته غوښتې وه بېعزتي نه او بیا زما په غریبۍ پورې خندا مه کوئ چپ بوډا غریب سړی غریبۍ په لهجه کې خبرې کوه خان منم چې غریب یم په خپله خورم او خپله څکم ستا د کوره مانه نه راځي اوس ته دومره سړی شوې
چې مړه ته زما په حجره کې ویلېږي وځه دومره غرور مه کوه خان د غریبانو آثار به دې وی بیا به نه ته او نه به دې دا خاني دغسې د منجور بابا نسې چې ستاسو د غریبانو آثار به مې وي باشه لکه دومره بېعزتي ونه وکړې دومره چې ده ته د غریب او د خان اندازه ولګي چې خان څه او غریب څه تا جرأت تا د خان دلارم خان په درشل قدم کېښوده تا ته د خپل پلار د بېعزتۍ نه دومره اندازه مونه لګېده د پلار د بېعزتۍ نه مې اندازه ولګوله ځکه خو دلته رالم زه خو ستا ایسته شم کولی دلارم خان یوه خبره مې یاد ساته چې د خپل پلار بېعزتۍ بدل بدنه داسې اخلم داسې چې ټول عمر به په خوب کې چغې وې چې د شهنشاه نه ځان ساتئ د شهنشاه نه ځان ساتئ د مینې په دې جنګ کې ته یوازې نه یې زه تا سره یم ځکه چې ستا د پلار بېعزتي زما بېعزتي ده ته ما په خپله رشته مجبوره کړی زه ستا او ستا به یم قربان له تا شهنشاه په خپل ځای ودرېږه چې یو قدم مخکې روان لې
زما زوی نه زما د عزت دشمن یې ته زما د شملې دشمن یې د خدای تعالی ظالمه شیخ ډزه به دې ویشتی وم خو په هغه بیا راته خلکو به دې زما بېعزتي نه کوله بابا ته زما خبره خو بس نور په دې دنیا کې د ژوند تېرولو همت په ما کې نشته تا ما سره دومره لویه بې وفایي وکړه د خپل انتقام دپاره تا زما مینې ته تللی ووهو دا تاسو وکړل چې انشاءالله تاسو نازو دا دې څه وکړه دا دې څه وکړه نازو ښه مې وکړئ ځکه چې د دې ټول فساد جوړه زومه قربان لته سلام